د سره زما د لیندین تنازع شته او هغه انډر ریکارډ ده په عدالت کې هم ده او په تاڼه کې هم ده او ما سره سټامونه دي د دې خبرې چاته هم دا حق نشته دی چې د لین دین په بنا باندې یا د پیسو په طلبۍ باندې د بل زوی د بل پلار د بل رور د بل ماشوم اوچت کړي. که چېرته د ما سره د 1 روپۍ نه تر 1 کروړ پورې لانجې نو زه به هر څه منم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو کتونکو په 18 ستمبر باندې د سربند تاڼي حدود نه یو ماشوم د خپل خوریانو سره د سکول نه کور ته روانو او په دې دوران کې آغاز کسانو په گاډي کې واچو اغوای کو. دا ماشوم پولیس بازیاب کړی دی. د خبر دی ماشوم سره هم خبرې کوو، اغواکارو سره هم خبرې کوو چې هغې ولې دا ماشوم اغوا کړی او د پولیس افسرانو هم تپوس کوو چې یاره هغې دا کیس څنګه رجسټرډ کو، ملزمانو ته څنګه ورسېدل او ملزمان یې ګرفتار څنګه وکړل. راځئ دا ټول تفصیل موږ تاسو ته ښایو. ګرانو کتونکو ډي ایس پي انویسټیګیشن اختر نصیر خان نه به تپوس کوو چې دا ماشوم کله اغوا شوی او بیا چې کوم ملزمان ونیول شو هغې د دې وجوهات صاحب بیان کړي دي. ډیره مهرباني کیسر لالا د مقرره کولو. دا ماشوم په 18 تاریخ باندې د خپل سکول د چټۍ نه پس په لاره کې کډنیپ شو. د په کډنیپینګ کې یو گاډی یو موټر سایکل دا دوه څیزه استعمال شوي چې په گاډي کې 2 کسان او شاته په موټر سایکل کې هم 2 کسان سوارو. دا ټول پروسس چې دی تقریبا 22 ورځې واغشتې. 22 ورځې پس چې دا ماشوم خپل کور ته راوستی شو. دغه چې کوم ملزمان ارست شوي دي وجوهات څه دي چې د ماشوم یې ولې اغوا کړی؟ اوسه پورې تفتیش کې چې کوم حقایق راغلي دي د هغې مطابق او چې کوم زموږ انټاروګیشن دی د هغې مطابق د دوی خپلو کې د پراپرټي لین دین او داسې د هغه طرف د ملزمانو څخه خفګان او د پیسو دغه و چې یاره په دې لین دین کې مونږ نقصاني او داسې زموږ طرف ته دی. د دې لین دین څه و؟ دوی خپلو کې څه پلاټ وغیره چې دی په یو بل خرڅ کړی د هغې خپلو کې یو تنازع زړه تنازع شته چې په عدالت کې هم د هغې شواهد شته دی او باقاعده هغه څیز موږ د مثل ایسه کړی دا چې کوم عدالتي حکم احکام دی د دوی دواړو فریقو په منځ کې. څنګه چې د ماشوم اغوا ده که نه جیسې خو دا یو ډېر غټ جرم دی. کله چې دی کې بیا د لین دین تنازع دا خبره راشي نو کیس دې سره څه کمزوري کېږي؟ نه، څوک چاته هم دا حق نشته دی چې د لین دین په بنا باندې یا د پیسو په طلبۍ باندې د بل زوی د بل پلار د بل رور د بل ماشوم اوچت کړي. قانون ټول یو دپاره هر چا دپاره یو دی. دا اکټ بالکل چې دی غلط دی. دې کې هم هغومره سزا ده. ملزمانو په خپل تفتیش کې څه ویلي دي؟ ملزمانو په خپل تفتیش کې عمده ګراوند جوړ کړی دی چې زمونږ د پیسو لین دین او موږ چې دی به موږ ته په جرګې کې کینی، خو دوی ورته څه ډیمانډ یا خط یا دغه په دې دوران کې نو کړی. داسې ده چې دا مخکې په یو محله کې پاتې کېده. عابد چې کوم د مصطفی والد صاحب دی د اوسه پورې چې تفتیش کې کوم بیانونه دی ورکړي دي چې د هغه فیسبوک آی ډي نه 6 میاشتې مخکې ما د دوی تصویران ډاونلوډ کړي. بیا هغې بنیاد باندې ما دا خپل بچو مچو تم خولی دي او دا لک بیا مو په هغه شناخت باندې ټارګټ کړی. دا تصویرونه لکه دی په فیسبوک باندې نه پیله ورکړي دا د عابد په آی ډي باندې بکول دی چې یاره پلار خپل بچي تصویران ورکړي. خامخا خلک ورکوي خوشحالېږي سکول ته ځي یا ښه یونیفارم کې وي یا داسې بل څه ایونټ نو هغې نه یې کراپ کړي دي ډاونلوډ کړي دي او هغه شناخت دی بیا چې دی نو کنفرم کړی دی او دی دا کړی. عابد خلیل صاحب دا راته ووایه چې دا ماشوم کله اغوا شو تر دې ورځو پورې تاسو باندې څه تېر شوي دا راته ووایه. یاره سرجي په دغه ورځ خو په موږ ډېر بد حال تېر دی او دا چې دی ماشوم چې دی چوټي شوه بیا د ده سره 2 خویندې هم ویجي نو بیا چې دی ما ته ټلیفون وشو داسې کم از کم 10-15 منټه تېر وجي ما ته هغه لور ویل د ده نه کشره ده هغې ټلیفون وکړو چې راشه مصطفی چېرته چا وتښتولو نو سرجي بس زه کور کې وم او زه لږ بې سوره وم. په هغه ورځ باندې ډاکټر نه راغلی وم نو ما منډه کړه چې زه لاړم چې ومې کته ماشومان چې دی ډېر زیاتې جړل او موټر سایکل هم پروت دی. په موټر سایکل تللی او پیل دین باندې دی تللی او د سره داسې کاروایي شوې. دې نه مخکې دی په خپله نو تللی
دی به سرجي مونږ بوتلو یا زما بل ډور هغه به بوتلو نو بس چې مونږ هلته ورسېدو چې موټر سایکل هم وکتو د ده بېګونه هر څه پراته وو هغه جنکۍ هم لوغړېدې د ده خویندې وي هغوی ډېر په بوره حال وو نو مونږ بیا هغې نه داسې وویل چې کیدای شي که د موټر والا زموږ د ماشوم والی وي نو کیدای شي چې د ده خپه مخ خوږ شوي وي او دا جنکۍ یې پرېښي دي او دی یې بوتلی نو مونږ بیا هسپتالونو ته لاړو جي بیا تر ماښامه مونږ ټول هسپتالونه او د هر څه وکته نو مونږ ته میلاو نه شو نو د هغې نه پس ته مونږ بیا وویل چې مونږ به اف آی آر وکړو یو دغه باندې چې څه پته لګي که نه نو هغې نه پس ته جي بس بیا په مونږ ډېر بوره حال تېر دی تاسو چې پولیس له لاړئ بیا پولیس د څو ورځې پس اف آی آر وکړو او دې کې پولیس څومره کوشش کړی تاسو څومره مطمئن یئ یاره سر جي د پولیس نه مونږ ډېر مطمئن یو زمونږ د دغه نه مخکې یې کار کړی ډېر زبردست کار یې کړی دی او هغه ټایم باندې جي مونږ چوکۍ ته لاړو لکه مونږ سره چوکۍ نږدې ده که نه جي اچیني کراس چې ورته وایي نو هلته کې مونږ ته وویل چې تاسو یاره دیز نه لاړ شئ تاڼې ته لاړ شئ تاسو به دا اف آی آر تاڼه کې کوئ زما والد صاحب دی که نه جي نو هغه چې هلته لاړو نو هلته وشو بیا موږ هسپتالونو کې ګرځېدو سر جي هغلته اف آی آر وشو بیا زموږ اف آی آر 2 ورځې پس وشو نامعلوم کې د خلک چې وایي لین دین تنازع وه دا واقعي دا څه تنازع ده ستاسو د دې چې د ماشوم نه سزا ورکړه سر جي زموږ سره د هېڅ قسمه لین دین نشته دی او جي او هېڅ قسمه انشاءالله د ده په موږ باندې یو قسمه دغه هم نه وي او نه ورسره زموږ سره تعلق داسې شته دی ولې ماشوم تښتولی و بیا د سر جي مونږ ته پته نشته دی که چې دغه نه مو خبر وی خو بیا خو څه دغه نه تاسو نه څه پیسې غوښتې وي نه جي نه مونږ نه ډیمانډ شوی نه خط راغلی نه جرګه راغلی ده دا خلک تاسو پهله نه پیژندل او جي دا دلته زموږ کلي کې ځمکه اخیستې او کور یې هلته کې دی اوسېدو که نه جي دی وخت تېر کړی دی او هغې نه بیا پس تلي دي چې داسې هم پېژاندو ما جارس نامه اچیني بالی یم د باچا اورخان زوی یم او دا زما نوسی دی اوس که دا خلک وایي چې د جانس سره زما لانجه ده نو نور په ګوتو نه پټېږي سر جي که چېرته د ده ما سره د 1 روپۍ نه تر 1 کروړ پورې لانجه نو زه به هر څه منم که ده سره سر جي زما د ګوتې سټامپ وي یا انتقالي بیا هم ناست یم دا جي د مو سره زور کړی دی جبر یې کړی دی او موږ خو آینده لپاره د حکومت نه مرسته غواړو په تا باندې څه تېر شو چې دا ماشوم دونه ورځې نه و سر جي په موږ باندې داسې کار وشو لکه چې کله د غوښه وریتۍ سیخ کې او په سکرو پرته وي نو هغه ورته پکې وایي که نه هغه غوښه پې بم داسې دا 2 شورې تېرې شو که نه جي چې زه نشم ویلی زما 15 کاله عمر دی په ما چېرته داسې غم نه جي نه یې راغلی هسې امید دی چې دی به راشي نه جي زمونږ خو والله په بالله زمونږ امید نه ویل دا به دنه به دا ګردې مردې خرڅې کړي وي او دی چې دا به مړي ماشوم تاسو څونه ورځې ځان سره ساتلی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ضیاء الحق افریدي دی او دا ماشوم تقریبا ما سره 20 دن 18 تاریخ باندې مې بوتله و او تقریبا 20-21 دن یې جوړېږي داسې د دې ماشوم نیکه وایي چې زموږ سره لین دین تنازع دي سره نشته ستاسو دې سره څه تنازع وه شارټ به راته وایي دا د سره زما د لین دین تنازع شته او هغه انډر ریکارډ ده په عدالت کې هم ده او په تاڼه کې هم ده او ما سره سټامونه دي د دې خبرې او مختیارنامې انتقالات دي را سره د نامه 38 مرلې ځمکه اخیستې ده او مرشاه جینه مې 42 مرلې اخیستې ده په 2016 کې بیا په ما باندې خلک راوستل په 2019 کې راته کور وران کړو او زما ماشومان یې وجړول در په در یې کړل هر څه یې رانه یوړل ختم یې کړل د هغې باوجود زه بیا لاړم تاڼې له اخوا دېخوا خو زما خبره چا ونه اورېده لاړم عدالت له سیول کیس مې وکړو په سیول کیس کې دا جانس ورسره ګلمست دا ټول په کیس کې ما راوستي دي دوی یې جرمانه کړل عدالت او عدالت مالا اډر راکو په 19 جولای 2024 کې او دوله یې د اپیل حق ورکو دوی نه هغه اپیل کړی دی او نه عدالت ته راغلي دي او هغې باوجود هغه اډر ما راوړو تاڼې له او دوی له هم کاپي میلاوه ما چې زه په دې کار شروع کوم هغه کار له زه دو نه پرېښودم نو بس د دې وجې نه زه په دې شي مجبوره شوم چې زما خبره چا نه اورېده نو بس دا یو فیصله مې ځان سره وکړه چې کېدای شي کنې ماشوم ته ما دونه ضرر هم نه ورسولی حالانکه به خفه وي ځکه چې سړی خفه کېږي ماشوم و په هغه باندې زما څه حق هم نه و د خدای حق پې نشته خو دا جانس چې دی دا قبضه ګروپ دی د نورو خلکو نه ځمکې نیولي دي په چین کې او زما نه یې هم نیولي دا ډېر ظالم او جابر سړی دی تاسو چې دا ځای اغشتی دی که نه نو د هغې نه باوجود ستا نه ځای بیا کور یې د نه ولې وران کړو پیسې دې نه وې ورکړې څه وجه وه دغه پیسې چې بالکل 57,20,000 روپۍ د دې ټولې 80 مرلو جوړېدې هغه ما ورکړي دي په هغې کې مې ګاډي هم ورکړي دي ولې ورانه و هغې نه باوجود
د هغې باوجود د جانس او ورسره دا 12 کسان دي وغیره دغه مانه 25 लाख روپو ډیمانډ کولو چې ته به 25 लाख रुपए माला राखी और कहनी दा कूर दर तवरानो। जो हमारी तफ्तीश है, जो स्पेशली जो हमारी टेक्निकल तफ्तीश है, उसमें हमें जो है ना वो काफ़ी इसमें हेल्प मिली। तो उसके थ्रू हमने जो इन्होंने नॉमिनेट किए थे 3 लोग, उनके ख़िलाफ़ हमें जो इम्पीचेबल सबूत मिले और उन सबूत की बिना पे हमने कार्रवाई की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिली और हम बच्चे को रिकवर करने में कामयाब हुए। सर बच्चा कहाँ से रिकवर हुआ है और कितने मुलजिमान अरेस्ट हैं? ये बच्चा जी बाड़ा का इलाका है कंबर, वहाँ से ये बच्चा रिकवर हुआ है। हमने इसको परसों रिकवर करके लेके आए हैं। SHO पिश्तखारा और SHO सरबंद दोनों ने इकट्ठी कार्रवाई की है और इसमें जो मुलजमान हैं वो टोटल 4 मुलजमान हैं जो डायरेक्ट अक्यूज्ड है। मुस्तफ़ा दारा तो आया तची द स्कूल रा रवान शवे सिंग चलो शो चा बोतले चरते बोतले چې مونږ سکول نه را روانو چې مونږ د درې د سر لرالو د ډېر سلو زه ترې لږ رامخکې شوم نو ما ویل جي چېرته دا ځینې کسان یې سلو شو بیا تیز وړي چې زه ترې مخکې شوم بس دې ما پسې شو په ګاډي والم بس چې څنګه دیره چالو شو دې ځای کې په ګاډي والم بس زما د خپل قبرستان کې دي زما د خپل ډېره سخته خوب شوه دي ما ته ویل جي کور ته دې بوځو او ګاډي کې واچولم د ډریور دا سیټ نه جي د دې شاته یې ورکړی مو مخ ته راله بالغ نیولی ما ورته چې ما پرې زه به خپل کور ته لاړ شم زما خوریان یې وړی وړی دې راته نه وایي بوځو دی چې بوتلم جي صرف د کس خپل کور ته بوتلم نو هلته کې یو نیمه ګنټه را باندې تېره کړه دي بیا بل ګاډی روان کړو نو خور کرې بوتلم جي د بابا یې کرې بوتلم هلته کې را باندې لږ شپې وکړي جي نو بیا هغه د هغه د بابا زوی راته ویل وایي چاپي ماپي دي وایي دلته کې ملیشه چاپی وي زه دې ځای نه یې بوځو جي بیا موږ دلته د ډاکټر د کار رالو دلته کې مې یو شپه وکړه په سبا دي بیا یو غیره ځای ته راوستو هلته شم نو ما سره صرف یو بوډا ښځه و یو را سره بوډا بابا و دا کاشف را سره جي ما ورته ویل ما بوځئ زر میل زما زړه چودي به راته ویل وي نه وي نن و سبا کیل کېږي په جي دې کې ناستو خبرې را سره ښځې کولې به دې کې یو درس دروس چالو شو چې بابا ګیټ کولاو کړه ګیټ بس دی پولیس راغلی و که نه جي نو چې هغه بابا ګیټ واپس بندولو جي دلته دی پولیس والا دیکه ورکړه ګیټ یې کولاو کړو بس بیا زه برنډه کې پټ وم زه ډېر سخت ویارېدم ما ویل چې څوک دي بس بیا زه رالم SHO صاحب عمر افریدي زه غېږ کې اوچت کړم که نه او موبایل یې راته لیولي ویډیوګانې رانه وکړې اخره کې بس بیا دی راوستم زما پلار ته یې کلونه کول زما پلار لمبر بند و بس جي بیا حجرې ته راوستم مونږ ډېره خوشحالي کړې ده ته چې کله دی په ګاډي کې واچولې نو ته څه اوس زړه کې دې څه راغلل چې دا څه چل دی والله زما خو زړه کې دا تمه نه وه بس ما ویل زه لاړم بس یا به مې ولو یا به مې حلالي ولې زما خو ته دا تمه نه وه دي ما سره ډېرې سختې تا ورته څه سوال مینت کړی و هغه راته ووایه ما ورته جي ما خیره ما کوڅ کې زما واړه مور او پلار دي ته ویل وایي ستا زموږ پلار سره لانجه ده وایي سله دې پرېږدو او تماچه بیا راته ګوتې کېونې و د سیټونو په منځ کې بیا را تاسې تاول چېرته چې به ته بوتلې نو هلته به تاسو ماشومانو سره لوبې موبې کولې نه جي ماشومانو سره به یې نه پرېښوم او دا ګردو والا څنګه خبره وه ته په څه یېرېدلې وې هغه خبره وکړه که نه ګردې چې وباسي هغه خبره ما ویل ګردې به رانه وباسي او هلته کې د بابا کره چې بوتلم ته کې کټکي و په لاسونو هر څه پکې و ما ویل یا به مې په لاسونو به رانه غاښونه ماښونه وباسي میلیا به رانه نوکان وبوسي زه ډېر سخت ویارېدم بچي ته په خویندو وروڼو کې مشر یې او جي او په کم کلاس کې سبق وې زه په 5th کلاس هسې خیال دی چې واپس به راشي روغ نه والله زما خو دا تمه نه وه رښتیا ووایه څوک به درته یادېدل زیات په خویندو وروڼو کې مور پلار کې او نیکه کې څوک به دې زیات یادېدل والله ما ته به پلار او مور ډېر یادېدل ښه په دې نو مخکې چېرته دې څو ورځې مخکې خو والې راوالې نه وي چې اوالې هم درته رایادېدل نه نه جي نیم والي جي کله چې هلته یې سره وې کومو ځایونو کې ساتلې وې وهل ټکول به یې سره کول نه نه جي چېرته یې سره موبایل باندې دوی خبرې کړې وې نه جي موبایل به یې نه راکولو چې چېرته کې به بوتلم سر بیا را لغې کې کېښو په سر بیا راته تولیا اچولې وه چې خلک څه نه پېژني ما ورته ویل خیره صرف بیا سر راله اوچت کوي بس په ما به سر وګرځېدو زړه به مې خراب شو بیا به بیخي خراب نو کله چې تا ښځو ولیدې ته وایې ښځې مې ویل ته که نه نو هغوی خو خپل بچي مو تا باندې زړه خفه نه شو چېرته سړو ته یې ونه ویلې چې دا هلک پرېږدئ ماشوم دی هغې هغه امان الله نامې هغه هلک ما ته ویل وایي تا به زه بوځم خو وایي صبر وکړه وایي دې ته حل مه وایه وایي دا وایي که یو ځل
دې خبر شو بیا ما سره لانجه واچوي ما بولي او زما واړه خپل بچي دي زه والا پیسې ګټم او کار روزګار والا کوم نو ما به ورته ویل خیر ما له لګرینګ وکړه هسې به بهانه بیا راته وکړه راته به ویل وایي موبایل مې خراب دی او کله بیا راته ویل پیسې را سره پکې نشته په لاره کې پولیس یا ملیشي والا ودرولې وای نه جي داسې غیر بالکل ما لیدلې هم نه وي ما په عمر کې په پیله ځل ولیدل داسې غیرو کې ګرځولم را ګرځولم اسې تا زړه کې څه وی چې دا خلک به را سره څه کوي ما ویل یا به مې لالی او یا به مې بسولي بس زما خو دا دوه تمې وي او راته ویل وایي تا پسې به پلار نه ګرځي وایي هغې ښه په ارام ناست ما ورته ویل ولې به را پسې نه ګرځي خو تاسو مې وله یو ځل بوځئ ته اوس چا را خلاص کې پخپله را خلاص شوې که د پلار او نیکه په دعاګانو را خلاص شوې که پولیس را خلاص کړي جی پولیس را خلاص کړم اوس د پولیس خوښي که بدې دي شي اوس مې خوښ دي جي د مور او پلار دواګانې مې وي د کلي د خلکو دواګانې مې راپسې او جي پریدي ته څه کار روزګار کې زه خو جی هیلث ډپارټمنټ کې یم انستیزیا ټیکنیشن یم او ډوګري هسپتال کې مې ډیوټي ده تا خو پخپله وی ته عدالت تم تلې پولیس لم تلې جرګې لم تلې بیا تا ماشوم اغوا کو اوس د ته احساس شته چې دا ماشوم اغوا کول پکار وو یا نه یا څه بل څه حالي وغه مو وایه یاره جی زه خو حالانکه چې یو ته وګورم پې خفه یم ځاني په ماشوم خفه یم صحیح ده که نه ځکه چې په هغه باندې د خدای حق نشته دی نور په دې نه یم خفه دا شکر دی چې زما د خبره لږه ستاسو په وساطت به د دنیا پاکستان ته ورسیږي پوه شوې دا میډیا والا ما راغوښتي وو چې زما زی وران شو ما ته هېڅوک هم رانلل پوه شوې زما اواز چا وانه اورېدو او زما خبرې ټولې په ریکارډ دي د عدالت اډر را سره شته نو زه په دې وجه په یو کې خوشحاله یم او خفه یم نه ته چې دا ماشوم دی بوتل او ته وایې چې ته بس همدا طریقه صحیح وه بله څه طریقه نه وه نه جی دا طریقه خو ټیک نه وه خو لکه زمونږ د قبایلو هم دا روایات وو مخکې چې چا به چا سره زیاتې وکړو بیا به جرګې ته نه کېناستو د هغه حق پې نه منلو نو هغه نه به یو سړی ونیوه یا به یې داسې ماشوم ته ونیوه تا چې کوم دا ماشوم ځان سره دونه ورځې وساته که نه او ده به ژړل او چې ما وایي چې ګردې رانه ونه باسي چېرته د ستا خو خپل هم بال بچه دار چېرته یې زړه پې خفه شوی بالکل جی دی ما ډېر ګاډي لا چې راواچولو زما زوی ونیوه زه ګاډي ته ناست وم د مخې سره ما ته وویل چې ګرده رانه ونه باسې ما ورته ویل ما چې نه بچیه ګرده نه وباسم ما چې موږ نه غوکار یو نه داسې ظالمان یو ده بیا وویل چې چېرته مې بوځي او څه راسره کوئ نو زما د خولې نه ورته ووتل ما چې نیکه دی راته کور وران کړی تاسو ته اوس هم تپوس وکئ دی به درته ووایي وړاندې خبره بیا هلته ما ته خلکو ووایي چې یار تا دا خبره څنګه کوله لکه کور کې که نه چې دې نه به دې پته ولګي ما چې ودې لګي ما دې لا نه کړی چې دا به زه پټوم او یو به اخکوم او ما ویل چې کېدای شي دې څه جرګه مرګه راولېږي داسې خبره جوړه شي خو دا ظالم اوس هم زما هغه حق ته تیار نه دی او نه هغه جرګه راولېږي کور کې چې تا سره څونه خلک دي زنانه او سړي ټول چېرته د سره چا په اختلاف نه و راغلی چې بس دی دا ماشوم بس واپس کا یاره جی قسم درته کوم چې په وړاندې ورځ دې ما راوړو کور ته زموږ ټولو زنانو ورته وجړل او دغه شانتیا نورو کسانو ما ته وکړي چې دا دې کم کار وکړو که نه چې دا خو نه و په کار و دا خو ډېر ماشوم دی ما ورته وویل ما چې زه دا 15 کاله وجړېدم په دې عدالتونو کې ستړی شوم زما کور چې وران کو زما دا زامن مې واړه وو په ټیم کې نو هغوی څنګه منډې وهلې بس ما چې زه ځان ته هغه خبرې لږ یادوم خو ما چې دا خدای دې ما چې بس رحم وکړي او ما چې څه تکلیف ورکوی ما د خپلو ماشومانو نه مې پې ډېر خیال ساتلی قائم مقام ډي اس پي پیشتخره عمر افریدي نه به تپوس کوو چې دې ملزمانو ته څنګه ورسېدل ماشوم چېرته نه بازیاب شو او د ملزمانو گرفتاري کم ځای نه وشوه بسم الله الرحمن الرحیم کیسر خان یو جهان مننه ټایم ورکول والا دا په 18 ستمبر باندې د تانه سربند په حدود کې دا وقوع شوله ابتدایي توګه باندې سربند پولیس په دې کې تحقیقات شروع کړل تحقیقاتو په دوران کې مختلف ټیمونه تشکیل شو هغه ساينسي ټیمونه هم دي لوکل انفارمیشن هم کو ټیکنیکل ټیمز هم دغه شلو د دې ټیمز په نتیجې سره د دې کاوشونو په نتیجې سره الحمدلله پولیس او ورسره مدعي پارټي یو نتیجې لورسېده او پته ولګي چې دا ډاکټر ضیاء الحق او دغه دوه زامن دي دا کار هغوی کړی دی په دې دوی باقاعده عدالتي 164 هم کړلو سټیټمنټ ریکارډ کړلو او په دغه لړ کې په 9 تاریخ باندې انفارمیشن ملاو شو چې کوم مغوي بچی مصطفی ماشوم چې کوم اغوا شوی دی هغه او سره د ملزمانو دا ډسټرک خیبر د باړې تڼۍ حدود دی پای کې الته یو ځای دی دور رفته د غریزه علاقه ده د غره لمن سره جوغ ځای دی هغه الته په یو کور کې موجود دی
د اطلاع په پیش نظر نفریم راواخسته کوم فارمیلیټیز ټول برابر شولو د تانه باړې پولیس هم ځان سره راواخیستلو او لاړو دغه چې کوم ویل کېږي هغه کور باندې مو چاپوله. مقامي خلک هم امداد تعاون یې وکړلو، مقامي پولیس هم وکړو. کله چې په دې کور مو ریډ وکړو دا یو غټ کمپاونډ و، تقریبا داسې 50-60 مرلې کور و. په هغه کور کې بیا یو بل کور جوړ شوی دی، داسې 3-4 مرله کور وړوکی کور کې دننه یو بل کور و. په هغې باندې بیا ریډ وشولو. نو په هغې کې یو 2 کمرې دي، کمرې سره بیا یو اټیچ یو برمده ده. په هغې برمدې کې دی بالکل داسې ناست و، ډېر کمزوري و، ډېر خفګان کې ناست و. دا ماشوم چې کله برآمد کول ورسره ملزمان هم وو. نو الحمدلله کامیابه چاپه وه، کامیاب انفارمیشن و او الله کامیابي راکړله. مصطفی ماشوم هم ریکور شولو او ورسره چې کوم ککړ ملزمان هغه هم ونیول شو. سرجي دا زمونږ د والد صاحب دې سره خپل ځمکو کې د جانس نه ځمکه اخیستې وه، خو ډېر پېژنې به خو دا ډېر وخت نه 2016 کې ترې اخیستې وه او تقریبا د دې نه تقریبا د ځمکه چې 82 مرلې ترې اخیستې وه دې ته نه څه پیسې والې 60 لاک پورې وي او په هغې باقاعده مونږ کور هم جوړ کړی و، ښه کمرې پکې دیوالونه هر څه هغې باندې بیا خلک یې پرې راغونډ کړي وو. ماشوم هم څنګه اغوا کو؟ ماشوم داسې کو چې ډېر اسانه جرګې لا کې نه خندا عدالت له راتلله کیسن په دغه ورځ هم څنګه چلو کو چې ماشوم د دې پلانینګ هم څنګه کړی چې ماشوم به څنګه ځي، څنګه به راځي، څنګه به اوچتو؟ بس زما ورور دا په سکول ته ناسو سر او بدی څنګه سکول ګیټ نه راووت، بس مونږ ته ویل چې بس ماشوم راووت، بس مونږ ته انتظار کیو او ماشوم بس بیا مونږ راوچت کو او بس بیا مونږ کور ته یوړو او ماشوم ته بس بیا مونږ هغه ماشوم به جړل چې ګوردی رانه ونه بس یا مونږ ته چې بچی مونږ ته تاسو نیکه سره کار دی خبره حل شي په دې 15 ورځو کې مونږ تا پرېږدو پوه شوې. نو بس ماشوم خو بس چې سم زمونږ نه زیات تربیت ولا خپل پلار لکه مونږ له اوسه پورې داسې پلار سنې کړي لکه څنګه ماشوم له ته ورکړي خیال میال یو خرچه مرچه یو شی بل شي کپړې ولا کړي وي سپلی ار یو شي. کله چې دې تاسو یو ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته بوتلو کنه نو یاره به هم نه چېرته پولیس به ونیسي؟ نه سر سجي ول نه یاره به هم واخو بس اوس مونږ مجبور کړي وو کار هم رانه شوی دی سر. او سر مطلب اوس په خپل کار باندې ستومانه یې؟ ډېر سر مونږ داسې کار کړی خو نه کولی خو بس پلار یې مجبور کړی او ډېر یې تنګ کړی و ډېر تقریبا زه خپله ورکوټ یم چې مال زه ورته ولاړم کور یې لورانولو په سپېړو یې وهلی وم کور نه زه خپله د دې ماشومونه وم زه 15 شپږم کې ما خپله سبق ویلو سر. ته څه کار کوې؟ زه سټوډنټ یم سر. د څه شي سټوډنټ یو؟ زه اوس FEC مې وکړم میډیکل کې. او جی اوس د دې سزا نه خبرې څه سزا یې د دې؟ نو سرجي نه خبر ته نه بس اوس بس الله ده. ستا څه نوم دی بچې؟ زما آصف جی. آصف کله چې تاسو دا ماشوم بوتلو نو ستا پکې څه ډیوټي وه؟ سر بس ما ورته دا رابطه ورکولم چې جی مونږ داسې درغلل کس درغلو بس هغې بیا اوچت کو او بس سر مونږ هم جړولی یو داسې جړولی یو که نه لکه دې به دا نه نه وي جړلی دې بیا هم مونږ ښه ساتلی دی خو چې سر تاله کورس وکړو یو زنانه وي ورکې زنانې بېزتي دی که ستا بېزتي کوي که نه سر دا ډېره بده وي او تر ما نه پیسې هم والې بیا عدالت لم نه راځې سرجي مونږ یې دې ته کینولی وو چې جړه بس بیخي یې غر کړي وو سر. تاسو کله د ماشوم بوتلو دا 2 ورځې د ساتل واقعي چې ډېر ګران کار وکړه تاسو خپلو کې څه خبره نه وکړې چې د خپل پلار سره خپلو کې چېرې دی خو هل څه جرګه برګه په کار وه؟ سر مونږ دا خبره کړې وه خو مونږ ویل چې دوی به راشي وبه وایي چې یاره تاسو سره مونږ زیاتې کړی ظلم در سره کړی کور هم دله وران کړی خونه هم دله تباه کړی ځمکه هم دنه نیولې ده هغې مونږ عدالت کې کیس ګټلی مونږ کار دنه پرېږدي نو سر بس ځکه مونږ ویل چې ځکه دې شي راشي نه ماشوم ته څه وایو ماشوم ښه د ګل ګزاره هم پرې نه کولو دا نه خن ساتلی سر تاسو ته تپوس هم کولی شو خو بس سر مونږ مجبوره دې ته وو نه مونږ ته پولیس کار کولو پلار مې دا نه درخواستونه جمع کړي دي په تاڼه کې سر چې حد نه سوا پلار مې ورته ګاډي ورکړي مونږ سره به ښه ګاډي وو اوس را سره بس د خراب ګاډی دی مخکې را سره ښه ګاډی وو هغه هم وله ورکړی سر. ته څه کار کوې؟ سر زم سټوډنټ یم د څه شي سټوډنټ؟ فرسټ ایئر میډیکل سټوډنټ یم. 22 ورځو کې دې په دې مصطفی چېرته ډډه سوځېدلې؟ سر دا ناړه مې ورسره سوځېدلې که نه چې دا نه به سر چې سن پلار مور تکلیف و داسې مونږ ته مو نو په کار تاسو خپل خویندې رونه کور کې نور زنانه وي چېرته خپلو کې ویلي نو چې دا ماشوم بس دی 2 ورځې وشي اوس واپس کول پکار؟ جی زمونږ مور به ورسره جړل دې ماشوم سره ویل به چې دا بس مونږ ورته چې خیر دی مونږ پرې خبره کوو مونږ خو ماشوم ته څه زیاتې ظلم څه ورسره کوو نه چې خبره مو شي ماشوم دی واپس بیا بوځو په ماشوم باندې د الله حق نشته نو زمونږ به پرې سر څه دی. نو دا طریقه سي ټیک وه د ماشوم؟ نو سر بس نه وه خو زمونږ خبرې حل نه راوتو وایه کیدای شي اوس یې حل روځي سر. ګرانو کتونکو SHO سربند
رومان خان نه به تپوس کوو د دې د اس ایچ پهل اس ایچ او ګیرت ته دی د کیس چې کوم دی د څومره چیلنجز ودی تا او دی څومره ورځو کې د ماشوم برآمد کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم دا داسې چلو چې موږ ته اول زما پوسټینګ او مشران چې زموږ څومره دي افسران صاحبان هغوی دا ټاسک راکړو چې یاره دا ماشوم به هر حالت کې به پیدا کوو که هر څنګه وي چې کم ځای کې وي چې کم سپورټ زموږ به کار موږ به درله درکو او دا ماشوم به تاسو پیدا کوئ نو بس الله فضل وجي موږ سره مشران شاته ولاړو بالکل موږ دا ماشوم ریکور کو سم ټیک ټاک حالات کې کور ته راوستو ګرانو کتونکو تاسو د پولیس افسرانو خبرې مو اورېدې چې کوم ماشوم اغوا شوی د هغه خبرې مو اورېدې د ملزمانو خبرې مو اورېدې مونږ خو چې به څونه د دې نه ست خبرې واورېدې د هغې ټولو دا نتیجه راووته چې هغې مني نه د ماشوم نیکه مني نه چې زما دې سره د لین دین تنازع وه د پولیس هم وایي او دا ملزمان چې زما سره ولاړ دي د دې وینام دا ده چې د لین دین تنازع وه دوی وایي چې یاره مونږ نه جایداد ترې اخیستی و او بیا رانه واپس د هغې قبضه اخیستې وه دوی وایي چې دوی عدالت لم تلي وو پولیس لم تلي وو نو الله دې وکړي چې زمونږ په دې ملک کې څومره اختیارمند خلک دي او د هغې څه ذمهواریانې دي الله دې وکړي چې دې نه پس هغه ذمهواریانې په وخت باندې ادا کېږي نو بیا به نه د چا ماشومان اغوا کېږي بیا به نه څوک مړه کېږي او نه به دښمنۍ طرف ته خبرې ځي نو یو ځل بیا وایم چې د چا اختیار دی الله دې وکړي چې هغه په خپل اختیار باندې پوه شي او خپل اختیار په د دې ملک مفادو کې او د خلکو مفادو کې استعمال کړي